تعالی یو عذاب یا آفت یو مصیبت راغلی وایي دا الله جل جلاله موږ تاسو ناراض وئ بیت الله شریف پرې بنده کړه ولې علما کرام فرمایي وایي چې کوم انسان دا وایي چې دغه مسجد کې لمونځ نه کوم یا پلانې مسجد ته زه ورځم نه یا زه لمونځ په مسجد کې نه کوم درې پر دوکان پر کور پر ډیره باندې کوم هغه انسان دا فیصله وکړي چې له ما خدای ناراض دی خپل کور ته مې نه ورغواړم نو بیت الله شریف چې بنده وه دا هم علما کرام فرمایي وایي دا خلک پر دنیا دي دا سوچي یو انسان نه یو قوم نه یو ملک نه پر دنیا عالم اسلام مسلمانان دا سوچ وي چې له موږ الله ناراض دی او بیت الله شریف پر بنده کړه دا الحمدلله خلاص بل محترم دوستان حج دا څنګه عبادت دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي الله رسول فرمایي وایي ګورئ هغه انسان چې هغه انسان ته دغه شان موجود دی او بیا هم دا انسان حج ته لاړ نه شي وایي ورځ په قیامت به دا انسان له عیسایانو له یهودیانو سره پورته کېږي کم شان اول دا شی چې کوم انسان ته لاره صفا مطلب د خبرې دا دی که ته په جهاز کې ځې په موټر کې ځې په لاره کې یو داره کم ظالم بادشاه د یو ملک ظالم بادشاه تا له تکلیف ته رسوي یا له تاسې داسې وسایل نه وي ستا سره اس نه وي هغه بل حیوان نه وي له دغه باندې چې ته تک به وکړې نن سبا الحمدلله جهازونه دي یو ملک والا پریشاني نشته وجه سره حجان صاحبان په خیر په عافیت تللی شي یعنی اول شرط لاره دا صفا شو لاره په خیر په عافیت بیا فرمایي وایي چې کوم انسان په خپل کور باندې دومره نفقه پرېږدي چې اولاد یې په ژوندی وي اولاد د بل له فقر د خلاص وي اولاد د بل له پور د خلاص وي بیا هم په دغه انسان باندې حج فرض دی او زموږ خلک الحمدلله ډېر دي یو هم داسې انسان نه چې پر حج نه دی فرض اکثر الا ماشاءالله اکثر باندې فرض مګر ځان کې ګرانوي ځان کې پیچي ځان شاته راوړي هغه بیا الله جل جلاله یو داسې آفت مصیبت په کور کې ورته راولي یو داسې پریشاني په کور کې ورته راولي چې دی بس پکې غرق یو دا رقم له زړه سکون واخلي خوب ځینې واخلي ارام ځینې واخلي اولاد ورته ناسالي کړي د الله جل جلاله هغه پنځم شی د اسلام رکن هغه دی پر ځای کوي نه بل مان شي دریم شی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي و چې انسان دا وایي چې زه لازم حج ته او بیت الله شریف ته کم از کم زما په بدن کې دومره طاقت وي چې زه نفل کولی شم منځ کولی شم عبادت کولی شم و الله جل جلاله ته ژړلی شم به دغه انسان باندې حج فرض اوس انسانانو سوچ واس دا درې شرطونه سره په موږ شته دا اوس هم موجود دي بیا هم انسان دغه کوشش نه کوي بیا هم انسان دغه غفلت پروت دی محترم دوستانو حج دا د الله جل جلاله هغه عبادت دی چې مالی هم سي او بدني هم سي او په حج باندې الله جل جلاله دا حاجي دا رقم د ګناهونو صفا کوي لکه انکشنای الک چې وسله مور پیدا سي علماء کرام فرمایي وای چې ستې انسان یو حج وکړي بیا له حج را واپس ولې د یو خپل قبیله او خپل کلی او خپل کور ته راغلی بیا د انسان او خپل بدن ته وګوري که دغه انسان په ځان کې سکون پیدا کړي که دغه انسان په ځان کې خوند پیدا کړي د دغه انسان ژوند ته تیر ژوند بدل ولې دا انسان دا وایي چې د الله جل جلاله قبول سره الله جل جلاله قبول کړي نن الحمدلله زما حج مفروع ما حج قبول سره نن الحمدلله زه په صحیح معنا والا قبول که انسان حج ته ولاړ شي او بیرته راشي په سفر باندې واپسي او د خیالات سوچونه دا نور هم غلط دا نور هم د اسلام لري دا نور هم په دې کې غرور زیات شوی وای دا انسان د پور نه دا ځان صدا فیصله وکړي چې زما حج الله ته نه دی قبول استغفار دی الله ته دی وزاري نو دوی عبادت به نه ځای درې عبادت به نه ځای کیږي دا وخت عبادت د مال عبادت او د مالی بدني وختي دا عبادتونه به نه ځای کیږي الله ته به قبول منظور وګرځي محترم دوستان اوس دا چې وخت د حج ته به انسان کم څوک ځي حج ته به هغه انسان ځي چې دا درې شرطونه پکې پوره شي د دغه درې شرطو بعد که یو انسان بیا هم له حج ځان وګرځي بیا هم له حج ځان پات کوي نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وای د الله رسول الله تو فرمایل وای چې کوم انسان د الله جل جلاله د پنځم عبادت ځان وګرځي
د پنځم فرض عبادت ځان وګرځي الله جل جلاله به ورځ په قیامت دغه انسان غیر مسلم یعنی عیسایان یهودیان هندوان له سره پورته کوي په کتاب کې يهودي راغلي له يهوديانو سره پورته کوي يهودي دا زما استاد دین زما استاد مذهب زما استاد مسجد زما استاد مدرسې او د منبر د غټ دشمن د مځکې پر سر باندې يهودي د دغه د دین له دشمنانو سره ورځ په قیامت را پورته کیږي خپل مال به انسان ته اوروي خپل جایداد به انسان ته اوري که انسان ځان لالچي کولی که انسان ځان شوم کړی رویه کړی ځان یې وګرځولی ځان یې وسپمولی خپل مال خپل جایداد به انسان ته اوري خپل کور به انسان ته اوري خپل وخت به انسان ته اوري محترم دوستان هر انسان دا کوشش وکړي چې په خپل کور په قریبانو کې په خپل ځان الحمدلله دومره الله جل جلاله وسلاري ورکړي وي دا انسان حج کولی شي دا انسان دې قطعا نه پاتېږي او اوس د دې په تاوا کې راځي وایي علما کرام فرمایي وایي چې کوم دا قرآن اندازي کېږي د حج بیا چې کوم حجان پاتې شي وایي علما کرام فرمایي وایي الله جل جلاله د دغه انسان پر ځای فرشته مقرره کړي فرشته مقرره کړي دا که څه هم د انسان پاتې شي ولې په جهاز کې ځای نه و ټکټ مې نه وختې یا کسان پرسول بیا هم الله جل جلاله د دغه انسان هغه خواري نه ضایع کړي د دغه انسان هغه مینه محبت هلته د دفتر او تر اجاز تر ایرپورټ منډه را ترنډه هغه دور دور تعزیره کوانګه په دې خبره باندې زه ولاړ شم بیا هم د انسان پس الله جل جلاله د دغه انسان پر ځای باندې فرشته استي او انسان چې ولاړ شي حج ته په عبادت کې اوس خرابي راشي او الله جل جلاله قبول شي او ته سوچ و چې ستا پر دې باندې فرشته لاړه د فرشتي ونو څنګه عبادت څنګه سجده وي الله جل شا په تل قبول لي واشتاخ هیڅ کله غلطي نس کوله اخذ الله جل جلاله جلاله مخلوقات د مځکې پر سبب بل محترم دوستان حج شپې دي په دغه وختو کې و انسان ته اول د دغه معلومات خامخا ځان ته حاصلول دي چې دا انسان دا سوچ وي چې آیا زما په جدل کې ماته حج تا کنست که دغه انسان دغه تحقیق په خپل جایداد کې په خپل مال کې نه وکړي که دا انسان څه هم په حاجر نه وي بیا هم دا انسان ګناهګار کېږي ولې تا د پنځم عبادت هغه بس نه وکړی تا د پنځم عبادت سوچ تصور ذهن نه کوي جوړ دې ګناه ځان وساتي کم از کم شاته وګورې خپل مال دومره دی یا صحیح دی پات غاړې خو د خلاص شولې دومره دی هو اوس نو تیاري وکړه ځان مه شاته کوه ځان مه مشغوله کړو د دنیا په شغل کې ځان مه مشغوله کړو په اولاد کې ولې علما نبي علیه السلام نه فرمایي وایي چې نیک انسان ورځ د قیامت لپاره توشه د انسان لپاره دا ده چې هغه انسان نیک اولاد په خپل کور پر خپل مینې لري دا نه فرمایي چې نیک مال چې مال دی دا نه فرمایي چې خپل غټ عزت دی پلار سردار نواب ملک وي خان وي یو غټ عالم وي غټ صوفي حضرت تصوف علی مګر اولاد هغه رقم نه مګر دا انسان دا سوچ نه وي چې زما د آخرت ته شب برابر شو دا انسان اولاد د نبی علیه السلام اولاد شولی دی نبی علیه السلام عزت قدر نه دی شولی چې کوم انسان په خپل غالبا عزت قدر پاتې به دا انسان جنتي دی ورځ د قیامت ته شوی دا یې نه فرمایلی چې اولاد مال پاتې شي ډېر جایداد پاتې شي د انسان لپاره توشه ده دا یې فرمایلی چې کوم انسان اولاد نیک صالح پرېږدي دا دغه انسان لپاره توشه ده نو باید چې انسان خپل مال ته وګوري او انسان که چیرې بل علما کرام فرمایي وایي که چیرې انسان دا تصور دا سوچ وکړي چې پر ما خو یو حج فرض ما وکړی و دوه مار بیا را باندې فرض دی ولې بیا الله جل جلاله دومره جایداد را کړی وایي دا انسان دې وځان ته وګوري که چیرې دا انسان وس توفیق د عبادت اته لري دا د ولاړ سي نه دی لیکي دا الله دې دیدار د خپل دیدار د خامخا وکړي د نبی علیه السلام د روزې مبارک دیدار د خامخا وکړي او که چیرې دا انسان لږ بیمار وي دا انسان دې راپورته شي هغومره دې خیرات وکړي صدقه دې وکړي ولې دغه صدقه دا ډېر افضله ده تر دغه چې ته ژوندی او د حجه پاکه او که بیا هم چیرې دا وایي چې زه صدقه کم کوم او د هغه نه علاوه خیرات غم کوم حج هم کوم
بیا دغه انسان حج بدل محترم دوستان نور تفصیل باسو په حج کې بیا ان شاء الله روان جمعه بل جمعه بل سره کو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش الرحمة واجعلنا منهم وأخر الكفر واليهود والنصارى ومن على اللهم شتت شمل الله وفرق جمع الله يا رب اللهم دمر أخبارهم إلى السمر على الإسلام والسلمان والرجال فطول برحمة فطول بكرمك فطول بالأخوال خصوصي فضل وكيل يا إلهي السمر على الإسلام والسلمان دي هي دنيا رصاصين في الرجال طول قبرنا ومنواتي طول قبرنا جنة برچوبة رچور وبزي طول پر حال باندې رحمك يا إلهي بس موجود دي پر حال باندې راسو يا پر موږ باندې خصوصي رحم کرمك يا إلهي السمر على الإسلام والسلمان پریشان دي تخلع عيب پریشانی ورلي کې يا إلهي السمر على الإسلام والسلمان بیماران دي کپ کورو دي کپ هسپتالو دي کپ حاضر مجلس کې يا إلهي تخشفای کامله عاجله دائما مسلم رو ته برخه کې يا إلهي السمر على الإسلام والسلمان دي بیروزګار ته خیر رزق برابر کې يا إلهي السمر على الإسلام والسلمان اولادونه نه لري پردګار ته نیک صالح اولادونه نصیب کې اولادونه نه دي پر نافرمانه دي پردګار سره موږ هدایت الصراط المستقيم ورته يا إلهي السمر على الإسلام والسلمان شهداء کرام نور علماء کرام مفسرين محدثين دي پردګار ټول قبرونه ورمنو کې خصوصا افتخار إلهي نور على الإسلام والسلمان وپردګار اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد قطرات الأمطار بعدد قطرات الأمطار يا إلهي فتمام على الإسلام والسلمان خير رحمة برلون وره فتمام على الإسلام والسلمان خير رحمة برلون وره يا إلهي السمر على الإسلام والسلمان دي فردقار ده حيوانان بالطفيل فردقار ده أخبار نبي على الإسلام بالطفيل يا إلهي دي مساجد ده منبر ده مدرسوه في الطفيل ده له علماء كرام ومشايخ في الطفيل يا إلهي فتمام على الإسلام والسلمان خير رحمة برلون وره اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من قال وقام وعلى آله وعلى أصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمته.